الله به پریوانه راکې مونږ او تاسو او روجه عزتمند د څه دپاره ده یو خبره معمولي ذکر کوم لعلکم تتقون الله وی روجه ما د دې دپاره فرض کړې ده غرض او مقصد د روجې دا ذکر کوي چې په تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا اوس تقوا څه څیز دی نو مفسرین کرام خپل مختلف تفاسیر ګڼي څوک وایي تقوا دا ده څوک وایي دا ده څوک دا هغه اسانه معنی دا ده چې ځان د ګناهونو نه ساتل د الله نه یریدل په زړه کې د الله استحضار راوستل دی ته تقوا وایي چې سړی په زړه کې هر وخت د الله استحضار راشي دی ته تقوا وایي یعنی که ته اوس ګناه کې چې ستا په زړه کې استحضار چې ما خو الله یې نه که ته په غسلخانه کې که ته په بړستن کې که ته په کمره کې بهر ځې که ته بیخي یوازې څوک تا سره نه او چې ستا زړه ته دا استحضار کوز شو چې یو ذات دی چې ما اینې دی ته تقوا وایي یا ته حرامو نه ګوتې ورړې یا غلا نه ګوتې ورړې خو ته وایې چې یو ذات دی چې ما اینې ته ګوتې نشي ورړې دی ته څه وي دی ته تقوا وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو واقعه درته بیانوم عزتمندو زموږ د استادو د مذهب او د مسلک مشر یو بهترین عالم دین چې موږ ته دین را رسول دی دا داسې سړی و د تقوا یو واقعه درته مختصر ذکر کوم امام سے بارکی کتابونه لیکي عزتمندو امام سے یو پیره روانو په لار باندې ډېر زیات تږي شوی وږي شوی مو یو ډېر باندې روانو د فرمای باغنیر کې یو مڼه را روان مڼه صاحب امام صاحب راوچته کړه وږي شو دا اچانک راوچته کړه داسې او خلې ته کړه چکه ته وکړو وې خوړه او فرمای سوچ راغی چې دا خو بچرته د پردیپ باغ نه پریوتی او ما داسې وخوړه ډایرکټ امړې بیا راته کړه دغه کړه او وړلې وته امام صاحب ډېر فکرمن شو غمجن شو عزتمند او مڼې راوغسته را روان دي او ګوري چې نیر د برې نه راغلی دی نو په بره طرف باندې روان شو او وایي کېدی شي د نیر په غاړه یو باغ د مڼو دا به د هغې نه راغورځېدی دی روان دی حتی چې د نیر په غاړه د مڼو یو باغ راغی امام صاحب هغې ته لاړو چې ورسېده نو هلته کې د باغ مالک ناست امام صاحب لاړو باغ مالک ته وی وی ما دا مڼه ستا د باغ نه به ورځېدلې وی دا ما وخوړه او بې فکره وم خیال مې نه و وی دا مې خوړل ده اوس راغلی مافیله چې ته راته معافي و ما ته پته نه وه چې دا د کم باغ ده وغیره خو اچانک مې وخوړله نو اوس تا نه معافي غواړم چې ته معاف مالک هم ډېر زیات هوښیار و تقوادار سړی و امام صاحب ته وی زه به تا معاف کړم خو په یو شرط باندې امام صاحب ودې ټیک ته شرط څه دي ووایه بیان کا نو هغه سړي ورته وی زه تا ته شرایط لرم شرط دا دی چې تا له زه خپل لور په نکاح باندې در کوم هغې سره په نکاح کې خو زما د لور څه خصلتونه دي څه صفات داسې دي چې کېدي شي تا ته خوښ نه شي نو ته به پې سوچ وکړې تا له زه سوچ له موقع درکوم ورته وي دا ده چې زما لور په سترګو باندې ړنده ده په غوږونو باندې کڼه ده او په ژبه باندې چاړی ده او په وجود باندې معذوره ده فالج والی وی زه غواړم چې تا لره زه هغه خپله لور په نکاح باندې درکړم اوس وایه که زما لور سره نکاح کولو ته تیار یې فبها نو ټیک ته منمه او معاف کوم دی او که دغې ته نه تیار زما د طرفه معافي نشته دا شرط ورته کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوچ کې پرېوت عزتمندو سوچ کې که دې خوا ګورم چې دا ښځه داسې حالت کې ده او دا به زما خدمت څه وکړي وغیره چې کاڼی ده چاړی ده وړنده ده وغیره فالج والی ده او نو که چرته کې دې ته غاړه نه ږدم نو اخوا مې آخرت تباه کړي چې دې مې نه معاف کړي نو الله به مې څنګه معاف نو آخرت ته سوچ کړي او بل خوا ګوري که بالفرض دې سره نکاح کوم نو هم ګرانه ده بهرحال سوچ وکړو دا بزرګان دین و عزتمندو دی به دنیا ته ترجیح ورکوله په څه باندې آخرت ته د امام صاحب وی ټیک ته سوچ وکړو وی دنیا هسې یو څو ورځې دي دا به تېرې شي هر څنګه چې دی و آخرت مې چې نه بربادېږي
دې سړی ته وې زستا شر قبلولو ته تیار یم اور دې سیدا زجما سره لاړ شو زما غلور بتا ته په نکاح ده ځان سره کور ته مو ته عزت مند خپل دیره ته وو امام صاحب له اول نکاح وتړل د خپل لور سره چې نکاح وتړل واده وشو بیا نو امام صاحب ته وی لاړ شه اوس خپل بیبي سره ته ملاو شو امام صاحب لاړ یو خستا جنې ناسته ده خوبصورت حسین او جمیل په وجود باندې اندامونو باندې روغ رمټه برابر بالکل تاسو د امام صاحب سره خبرې جوړ تازه هر څه چې وو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بهر شو یا اغفلار سره ولا ملاقات او څه خبرې ورته سوالونه دی هغه سړی ته وی عجیب کمال دی تاسو ما د وی چې زما لور دا چاړې دا شاله دا وړه دا وداسه دا هغه څه دا بیا خو غرمټه دا تاماله نکاح د روغ سره تړلې ده ودا سره نو سړی و دی امام صاحب وی اوس ما د له باندې توجه کوم وی تا تمامي چې زما د لور په سترګو باندې اړاندله وی زما د لور په د خپل سترګو باندې پردي نارینه غیر محرم نه دی لیدل خبره را سي عزت مندو دا نن دور خزه خو بالکل نه لګانا ردی نارینه خو نه لګانا بازارونو کې نه لګانا ماشاءالله الله دې زموږ خزه دغه سي وګرځوي عزت مندو څنګه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کوم چې دغه خزه وي د امام ابو حنیفه خزه رحمت الله علیه او دغه سوره چې زموږ مشران بزرګان دین تیر شوی دي نن عزتمند خپل زنانو د پکورونو کې دغه کتابونه کېده نن هر جلې تقریبا 12 پاس کړل اردو خو کویږي کنه ناغه تیار کېده هغه د سکه د تسهیل بشتی زیور ورته کېده بشتی زیور ورته کېده هغه ته فضایل اعمال صدقات کېده سیرت ورته کېده دا ولوله بجای د دې جغی فضل کہانے وغیرہ ولولی یا خواتین کا اسلام وغیرہ سوره کتابونه چې دی هغه دی ولولی هغه ورته کېده چې دیګه جذبه د دل پیدا شي نو نن زمون زنانه صرف دنیا او ته پړاوي کې آخرت او ته نه پړاوي کې عزت مندو په فزکس کیمستري بایولوژي مېث باندې باغ خپويږي لیکن دغه د دین معمولی احکامات پته وته نشته د هیڅ پته وته نشته دا څه ده کنه ده خبر کېږي مو خو یو نیم خبره د عبرت لپاره راشي صحیح ده یو امیر سیو ناغه په درس قرآن کې ورځ کې ناس قرآن وی دویمه سپاره کې ويسالونک عن المحيض پیغمبر استانه تپوس کې په بار د حیض کې چې حیض څه څه دی پیژنې ټول زنانو د ماهواري وغیرہ دي چې حیض څه څه دی نو قرآن دغه جواب کې بیا فاعتزل النساء في المحيض قل هو ذن فاعتزل النساء في المحيض نو امیر صاحب وی چې زما وګونه کې کولاو شو او ترننه پورې ماته دا پته نه و چې هیڅ څه دی واغې کې هغه ادم کړم کې دي شای حالت کې نږدې شي مې ډېر خبرې شوې عزتمند او اصل علم د قران دی او قران موږ او تاسو ته دا هر څه خبره مې سم پورې کوو تاسو نم یې امام سے خبر و بهرحال ما د یاد او معمولی منس کې بګی ناره دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي ویتا خو ما ته وی چې دا داسې دوزا خو ما دا روغي خزه سره نکاح کړي دا ولي سړی وردی سترګې زکه داسې می یادولې چړاندې دي چې دې په خپل سترګ پر دې سړی نارینه ندی لیدلې دا غې نړاندې دي ماوي چې دا غې نړاندې هغه ندی لیدلې او وګونه زکه کاڼه دي چې په دې فضل دروغ کنزل خبره اوریدلې نه دا پاکه سالمه پاکه ما ساتل او جبه زکه چاړې د چې په دې چرته کنزل او دروغ نه دي کړ نه دی وایي عزت من او بدن می درته زکه وی چې دې بدن خالص د الله د پاره ساتل د الله د دین په خاطر بدن فضولیات کې نه استعمال کړي نو ما دا زکه وی چې د دنیا نه د دنیا د فضل کارونو نه د دې اندامونو فالج زده دي فالج وایي دا ما زکه وی نو هغه سړی امام صاحب دوی چې ما د خپل لور داسې پاک ساتل او ما وی چې د دې لپاره پاک سړی پیدا شي نو الله سبحانه و تعالی ما ته تم میسر
نیماوی چم دا سړی دی چې پریوتې مړی او نیر راوړي څوک لینا ولې دی چې د هغې معافی غواړي په خبره رسی که نه عزت مونږ هوی مړه د باغ نه شو کولی شي حلال دی وایو که نه مولیان هم پکې دي که باغ ته لاړ شي چې څومره خورې خو را ټولې خبرې وي امام صاحب را پرېوتی و چې د کوم ځای نه راغلي وو په میلیونو سفر یې پسې وکړو او د هغې معافي غواړي د هغه وی چې ته داسې سړی نو ما وی چې تا له خپل لور درکړم نو علما فرمایي عزتمندو دې ته تقوا وي تقوا او تقوا په امام صاحب کې به درجه اتم ډېره زیاته وه وایي ځکه ورته الله سبحانه وتعالی داسې ښځه نصیب الله سبحانه وتعالی دې زمونږ او ستاسو زنانه دغه زنانه په شان دې جوړي نن عزتمندو زمونږ څومره کمې دي نن وګورئ معاشره کې زمونږ بدنظرۍ څومره دي زمونږ عزتمندو کنزل څومره دي دروغ څومره دي زمونږ غوږونه زمونږ سترګې زمونږ ژبې دروغ ته وګورئ هر سړی دروغ وي الا ماشاءالله ډېر کم کوي کلینډر نه تاسو کې روان بامبېله کې سواړی کې روان جنګې کې روان ټول دروغ دي دا دروغ نه دي که دا بل څه داسې نور هم عزتمندو ټول معاملات هم په دروغو چلو نو حقایقو ته راشي عزتمندو پراپیګنډو نه بچ شئ دروغو نه بچ شئ د ټوکو نه بچ شئ حقایقو ته راشي محققین جوړ شئ تحقیق وکړئ په مسلو باندې او په خبرو باندې نن دور کې چې په سوشل میډیا وغیرہ کومې پراپیګنډې وغیرہ چلېږي د مسلمان خلاف وغیرہ د هغې نه ځان وساتئ بلا سوچ او سمجھے سيزونه مشهر کوي مخه په دې نه ځان خبردار کې مؤمن به داسې نه کې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین سورۃ حجرات مؤمنانو که تاسو ته یو فاسق راغی په یو خبر سره دا ول د هغې تحقیق جانچ پړتالو کې چې دا خبر صحیح دی که نه دی پښتو متل سپیکر نه غوږ وړه تور پسې ورتان دي اول خو غوږ باندې لاس وګوره چې غوږ شته او که نشته عزتمندو د دې څیزونو نه ځان ساتل الله سبحانه وتعالی دې دغه حقیقي تقوا او دغه حقیقي رجا او دغه حقیقي د قرآن مینه ما او تاسو ته رانصیب کړي الله دې موږ صحیح مسلمانان او مؤمنان جوړ کړي الله دې موږ په خپله مینه باندې مین کړي الله دې موږ په خپله مینه باندې مست کړي عزتمندو کومو خلکو ته چې دغه نصیب شي هغه خلک دنیا مافي ہے سره داسې کار دی بېشکه بظاهر به په لاس کې دنیا وي لیکن هغه مینه ورسره دي هغه ورځ مې یو قاري صاحب اورېده تاسو به شاید پېژنئ بهرحال د کراچۍ دی ډېر ښایسته تراویح دي تلاوت دي نو هغه وایي چې زما کاروبارونه او دا هر څه دی خو تراویحو دپاره زه هغه هر څه پرېږدم هغې ته مطلب څه وکړم ترجیح نه ورکوم وی ما د الله عزت په قرآن راکړی دی او زه قرآن دپاره هر کال یې تراویحو کې قرآن اورم هغه وي او واقعي چې دا لوی عزت دی مونږ او تاسو یې حافظ قرآن نه الله خبرې بېشکه تراویح ګران کار دی قرآن دا یو لوی بوج دی د انسان په دې اوبو بوج عزت ډېر بوج او چې کله ختم وکړي نو د دې خپلې مزې د خوشحالي ده د انسان زړه دغه سکون آرام سرور هغه نور میلاو شي او آخرت کې به چې الله کومې درجې ورکړي چې حافظ قرآن دی چې قرآن لوله او درجو د جنت په درجو ورخېږه لکه څنګه چې وتا په دنیا کې په کلاره لوستو داسې نن دلته په کلاره لوله پس تا هغه اخري درجه ده کوم چې ته د قرآن اخري آیت ته ورسې ستا په جنت کې هغه اوچته درجه دا به درته میلاو شي او حافظ قرآن دپاره حدیث کې راځي هغه سرټیفیکیټ هغه سند به میلاو شي په کوم کې چې د ده د کور نه داسې 10 کسانی چې باغي جهنم واجب شوي د خپلو ګناهونو د وجه د هغې باره کې به دا حافظ قرآن شفاعت کی سفارش په خلک کې د الله په اذن په اجازت باندې علما به هم کې حفاظ به هم کې صلحا به هم کې شهدا به هم مختلفو احادیثو کې شته مختلف روایت دي نو عرض مې دا کوي عزتمندو ستاسو وخت نه علم قاري صاحب راته هم چې ډېر بیان وغیره مه کوو خلک ستړی دی مختصر او زه خپله هم ستړی ما هم اوس الحمدلله یو سپاره به تراویح ټول وست د خپله زم تراویح کوم نو قرآن عزتمندو کله چې عاشقان د قرآن موجود وي قرآن به موجود انشاءالله او کله چې عاشقان د تراویح موجود وي دا به تراویح به موجود انشاءالله دا څوک هم نه ختمولی شي او نه ختمېږي د پښتو متل دی وی د سپو په غپا باندې هېڅ هم پوهېږې الله سبحانه وتعالی دې موږ د غلط عقایدو د باطلو عقایدو نه وساتي الله دې موږ ته حقیقي مسلمانی را نصیب کړي الله دې موږ حقیقي عاشقان د نبی علیه السلام جوړ کړي
د الله د قرآن جوړ کی د الله د دین جوړ کی خادمان جوړ کی الله دې موږ نه د خپل دین خدمت واغستلی کی رب کریم دې د هغې لپاره